ستا ورشاته دا بیک ګراونډ وګوره دغه د عبدالحلیم علیمي صاحب هغه ته وګوره او هغه د شنې درخته د وا خواته ستغ دی دغه دي ماشاءالله د قدرتي چشمې اوبه دي داسې اوبه لکه کاریز دغه د عبدالحلیم علیمي صاحب ملوړ راوقځولی سخت ځای هم دی چپ ځای هم دی او سرسان هم دلته په مخه راغله هغه د شنې درخته د وا خواته ستغ دی دغه دپاره ایښی دی دغه دی ستغ د شوګر دپاره او دلته بیا سرسان ده او له عبدالحلیم علیمي صاحب هم له موږ سره دلته لوړ موجوده دی ماشاءالله موږ خو نو یې خیزو د ډېر غټ همت وکړی نو څنګه شوې ستړی شوې زما خیال یو څه ستړی شوم خامخا ستړی خو لري خو ځان درپسې رسومه تر یو ځایه پورې یاره بس که یو 15 ورځې راغلې بیا به موږ ځان پسې تر رسوو ته به تر موږ له مخه یې ماشاءالله بیداره یې نو څنګه دی دا ځای به باره کې یو څه ستا ورشاته دا بیک ګراونډ وګوره ډېر ښایسته ځای دی ډېره ښایسته دره ده ډېره په زړه پورې دره ده صحیح د میلې ځای دی او موږ کنداریان د میلې ډېر شوقیان یو بیا داسې د غرنۍ علاقې او داسې باغونه یي ماشاءالله دا خو بیخي د سړي زړه او دماغ ګرده ورکوي بالکل بالکل بس دغه نو د شنې وطن دی شنه دلته ډېره کږي او دغه نور قدرتي بوټي لکه دا سرسان ده او دا ستغو ده نور چې کوم لوکل شیان دي شنه څرخه ده دا دلته ډېر دي ډېره مننه حاجي صاحب پر مخ بیا که بل ځای په مخه راغلی بیا یو کوچنۍ تبصره پر وکړو ماما یوه درخته خو دغه ده دغه هم به دا تر سخته مځکه کې ولاړه د کوم کمال کړی دی د الله قدرت دی دا تر اشنا د هغه ته وګوره او کمال دی ای بله بیا وګوره دغه د یاجي را روان دی په دا ښایسته باغ کې ولغونی و ستغ و او سرسان دې هم ډېرې کړي دي راځه او دلته خواږه ولنیم ور پیدا کړه